بعض ملګري د حج متعلق د یو مسلې تپوس کوي. پهله د یو مسلې وضاحت درته بیانو. نن سبا عمرو د پاره خلق ډیر روان دي، د مختلفو ممالکو نه او د مختلفو ځایونو نه خلق عمرو لراځي. خو د هر عمل عزتمند خپل شرعي طریقه ده چې هغه طریقې سره وشي نو دا هغه عمل برکات انسان ته بیا حاصلېږي، او دا شان چې هغه طریقې سره ونشي نو دا هغه عمل فرضیت خو ادا شي، خو دا هغه عمل چې کم خیر او برکات یې هغه انسان ته نه حاصلېږي. یو نفس ادایګي دا یو د یو سیز خیر او برکت حاصلول دي، دا جدا جدا شی دی. لکه یو نفس روټۍ خوړل دي او یو داسې روټۍ خوړل دي چې هغه د انسان بدن ته فایده ورکړي. یو انسان د غنم بد دي چې دا غنم خوري نو دا پې مړیږي، خود ته نقصان رسي. یو انسان نه خوږه بده ده که دا مټیان خوري مزه خو له ورکوي او د زړه هغه شهوت او هغه مزې پې حاصلیږي، خود ته نقصان ورکوي. نو فایده حاصلول ځان له شی دی او یو کار کول ځان له شی دی. دغه رنګې هر یو څیز اخیستی شي. نو دا شان عزتمندو د ډیرو علاقو نه خلک راځي حج عمرې له. نن سبا د عمرې دوره دور دی. دوبۍ، امارات، امریکا، مختلف ممالکو نه خلک راځي. خو په دې عمره کې یو عمل دی حلق او قصر، ویخته خرول یا ویخته کمول. حلق معنا کټا کول، گنجې کول، منډوانا، او دویم دی قصر کمول، کټ کول. دا دوه عملونه دي. نو اکثر خلک دی ویختو سره ډیره مینه کوي او ډیر محبت کوي. نو بعض کسان عمرې لراشي او دا عمل د ویخته کټ کول هغوی ته ګراني، نو ځای په ځای باندې د قینچي یو څو ټکونه ورکي د غوږ سره یا د مخې ته یا د سیټ ته، او وایي موږ قصر وکړو د عمرې چې کوم عمل و هغه پوره شو. آیا دې سره د عمل پوره کیږي که نه؟ او د دې څه حدود دي؟ دا یو اهم مسله ده. نن سبا عمرو والا ډېر تپوس کوي او ستاسو خاندانونو کې هم خلک ځي نو په دې باندې ځان پوهه کوي. عزتمندو قرآن پاک کې الله رب العزت د حاجیانو دپاره دوه حکمونه رالیږلي دي د ویښتو متعلق: محلقین رؤوسکم و مقصرین. وی حاجیان حلقم کولی شي او ویختم کمولی شي. نو سر گنجې کول، کټا کول، ویخته مکمل ختمول دام جایز دي او کمول هم جایز دي. خو د کمولو څه حدود دي؟ په دې کې د خلکو نه تقصیر کیږي، کمی کیږي، کوتاهي کیږي. قرآن کې پورا سر راغلی دی چې سر پورا ستاسو سرونه دا گنجی کوي، یا به گنجی کوي او یا به کمی. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد طرف ترازو. بخاری شریف حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي. د پیغمبر دعا ته سوچو کا، د پیغمبر ذات څومره اعلی، په ټول مخلوقات کې پیغمبر اعلی دی. نو د ټول مخلوقاتو په دعاګانو کې د پیغمبر دعام اعلی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمای، صحابه کرام ناستی، رحم الله المحلقین. اے زما ربا چې کم کسان حج عمرې له لاړ شي او دوی سر خری مکمل صفا کوي، یا الله په دوی باندې ډېر رحم وکا. د پیغمبر خصوصي دعا ده د سر کټا کوونکو دپاره. صحابه کرام ناستو، ویل یا رسول الله د سر کمونکو والا باندې هم د رحم دعا وکا. نبی علیہ السلام بیا ویل رحم الله المحلقین. نه څوک چې سرونه گنجی کوي، مکمل کټا کوي، خدای پاک په هغوی رحم وکړي. بیا صحابه کرام وی یا رسول الله دا کوم کسان چې سر قینچي کوي او کمی د دوی دپاره هم دعا وکا. بیا نبی علیہ السلام رحم الله المحلقین، یا الله کوم خلک چې سر مکمل صفا کوي په هغوی باندې رحم وکا. بیا څلورم پیر صحابه کرام ویل، بیا نبی علیہ السلام ویل والمقصرین،
خدای پاکه چې څوک یې کمی زه په هغوی رحم وکړه. نو معلومه شوه چې کوم انسان په عمره کې مکمل سر گنجی کوي، کټا کوي، صفا کوي او په بلیډ باندې خري، نو د دې لپاره نبی علیہ السلام 3 پیری دعا کړې ده. او کم کس چې ویخته کمی او ورکوټه کوي، د دې لپاره نبی علیہ السلام یو پیره دعا کړې ده. نو هر انسان د زیات خواهش لري، بیا د پیغمبر د دعا د زیات د حاصلولو به کم داسې امتی وي چې هغه سره دا فکر نه وي چې د پیغمبر 3 دعاګانې زما په باره کې قبول شي. د ټولو دا شوق شته که نه؟ نو د دې وجې نه عزتمندو اصل په عمره کې دا دی او په حج کې دا دی چې انسان مکمل سر کل کی او کټای کی او گنجی کی. خو عزتمندو فقهای کرام وی بعضی کسان شو شاته ګوري یا بعضی کسان یې ډېرې عمرې کوي، هغه وایي چې زه یو ځل سر کټا کم نو بیا بلې عمرې دپاره سر باندې ویښته هم نشته، نو لہذا که هغه وایي چې زه په دې سر کې 2-3 عمرې وکم، نو فقهای کرام وایي چې افضل خو هغه طریقه ده چې سر به کلی. خو که یو انسان ډېرې عمرې کول غواړي نو که دا انسان سر 4 عیسا ویښته کټ کی، دا سر به 4 حصو کې تقسیم کی، دا یو لاس شو، دا یو شو، دا یو شو، دا بل شو، تقریبا 4 عیسی دي. دا یو عیسا داسې سر باندې بلاس کی 4 عیسی، 4 عیسی چې کوم انسان ویښته کټ کی، خو په دې کې یو شرط دی چې د دا ویښته دومره غټ وي چې د ګوتې د یو بند یو پورا دیتا پورا وي، یو بند یا آسان 1 انچ نه د زیات ویښته وي او دا 1 انچ پکې کټ کیدی شي، نو بیا به د دا واجب پوره کیږي. که د کم انسان عمره کوونکي ویښته د 1 انچ نه واړه دي او دا وایي چې بیا هم زه کټ کوم، که د ټول سر ویښته م کټ کي بیا هم د واجب نه ادا کیږي، ځکه دا یو څه طریقه ده که نه. نو بهتر خدا دی چې د ټول سر ویښته 1 انچ کټ کی، ځکه ته عمرې له تلې، ته د عمرې ادایګي دپاره تلې، تا 1 لاک 2 لاک 3 لک روپۍ لګولې دي، ته د الله رضا دپاره تلې چې الله مانه په دې عمل راضي شي، نو الله د طرف نه چې کومه طریقه ښودل شوې ده په هغه طریقې وکړه چې سر پوره کل کا یا پوره کټ کا. نو دا یو طریقه ده عزتمند. بیا په خپل هم کټ کولی شي چې عمره ختمه شي، که بالفرض بل یو سړی ورسره وي خو په دې شرط سره چې د هغه عمره هم ختمه شوي، ملګري وي اکثر یو ځای طواف صحیح هر څه وکړي بیا یو بل له سر کلی، آیا دا کلولی شي که نه کلولی شي؟ ځکه چې د عمرې نه وځي نو که هر څوک یې د له سر کلی. خو چې کوم انسان مثلا د عمرې اعمال پوره کړي نه دي، هغه ته به نه وایي چې راشه زما دا سر کل کا، ځکه د عمرې احرام حالت کې ویښته کټ کول ناروا دي. او چې کوم سړی تاله ویښته کټ کوي د هغه له عمره نه ده پوره شوې، که د هغه عمره هم پوره شوي او ستا هم پوره شوي تی هغه له کل کا، هغه د تا له کل کې هېڅ خبره نشته. ښځه به عزتمندو د ښځې دپاره سر کلول نشته، ځکه ښځه چې سر کلی نو دې ته مسله وایي، یعنی د انسان شکل و صورت بدلول، او د دې نه شریعت کې منع راغلی ده، د مسلې نه منع راغلی ده چې انسان به خپل شکل نه بدلی. د ښځو دپاره شکل د ویښتو والا شکل دی، هغوی به ویښته نه خرئ، نو هغوی به د ګوتې د یو بند برابر ټول ویښته به ښځه داسې راونیسي، یو ځای ته بیا راکړي او د یو ویښته د 1 انچ مطابق به دې کټ کړي، چې بله عمره کوي بیا به دومره کټ کړي. که محرم سره وي خاوند پلار زوی هغه به وله کټ کړي، د ښځې دپاره دا عمل دی. نو دا یاد لري عزتمندو بعضې کسان بیا دې ملکونو کې تپوس کوي چې د چا د ویښتو ډېر شوقین وي، نو هغوی دا شوق پوره کوي نو ویښته نه کټ کوي، ځای په ځای باندې داسې لږ ټک ټک په خینچۍ باندې 2-3 ټکه ورکړي، وایي عمره وشوه. نو دا یاد لرئ ما دی چې د 1 انچ نه کم ویښته وي ټول به کلی، که زیات وي 1 انچ کټ که صحیح ده، که بیا دې ډېر غټ ویښته وي بله عمره وکړه بیا 1 انچ کټ که صحیح ده. بعضې خلکو غټ غټ ویښته وي په هغې کې 3-4 عمرې کېږي، او چې ډېر دې ویښته ښه خوښ دي نو بس بیا 1 عمره وکړه او نور ویښته نه کمې، نو بس عام طوافونه کوه او عام زیارتونه کوه، بس عمرې نورې بیا مه کوه، بس 1 عمره دې وکړه قصه ختمه. او عزتمندو بعضې کسان داسې ټک ټوک ورکي، یا بعضې کسانو نه اخره کې په منډه باندې وي سعی صفا مروه وکړي، هغې نه پس ویښته کلول وي یا کټ کولی بس لاړ شي. خصوصا هغه کسان چې هغه په عربو کې اوسېږي هغوی باندې تعدي وي، یا بعضې کسان پټ راغلي عمرې له، نو هغوی باندې منډه وي
نو هغوی زی همداسې لاړ شي دیرو ته. نو د حرم خپل حدود دي هر طرف ته عزتمندو، یو طرف ته 3 میله بل طرف ته 2 میله، مختلف اطرافو ته د حرم حدود دي. چې ته د حرم د حدودو نه وځي نو هلته بورډونه راځي چې حدود حرم دې کراس کو. که د انسان ویښته نه کټ کړي یا اسې ټک ټکې ورکړي او د دغه حدودو نه ووتو نو احرام نه دا نه دی وتی، ځکه احرام اخیری عمل دا دی چې ته به ویښته کلې یا به کټ کې یا به ختمې نو البته د احرام نه وځي. صرف د احرام هغه کپړه لرې کولو سره څوک د احرام نه وځي. هغه ته د احرام کپړه لرې کړه، احرام به اله ختمیږي چې کله تا ویښته کل کړه یا دې کټ کړه کم دې کړه بس احرام ختم شو. که کپړه دې اچول هم د احرام دې ختم شو. اوس دې کپړو کې دا د عام کپړو په شان ده که ګرځې پکې ګرځه که نه لرې که. نو عزتمندو کم کسان چې حدود حرم نه ووتل او ویښتې نه دي کټ کړي څه کول پکار دي بیا هغوی له؟ آسان کار دا دی چې جامې دې نه دي اچولي له، احرام دې په تن بدن باندې دی، واپس راشه حرم حدودو ته دننه. تا ته شریعت وخت درکړی دم نم دې بچ کوي چې که تا د حرم په حدودو کې واپس را دننه شوې او ویښته دې یا کل کړه یا دې دغه شرایطو مطابق کم کړه، هېڅ خبره نه ده، دم د باندې نشته. خو که یو انسان لږ لږ کټ کړي دي پوره حدودو سره نه دي کټ کړي، د حرم د حدودو نه ووتو واپس هم نه راځي، یریږي یا بیماری ده یا چې ارس دي نو بس هلته د عزتمندو هغه ځای کې د ویښته کټ کړي. ویښته کټ کول لازم دي. که ویښته دې نه کټ کړي بعض عالمان وایي چې لا ته د عمرې په احرام کې یې که کور ته رالې ښځې سره به هم نه میلاویږي، ځکه احرام کې حالت کې خلک ښځې سره نه میلاویږي. که ته وایې چې ما خو کپړې لرې کړي پینټ شرټ مې اچولی کپړې نه، شریعت کې احرام نه اله وځي چې ویښته دې کټ کړي. نو زر زر ویښته کټ کول پکاري چې هر ځای کې، خو چې ویښته دې بې ځایه کټ کړه شریعت تا ته وایي چې ته به اوس یو دم ورکې. ولې د حرم په حدودو کې کټ نه کړه؟ نو عزتمندو چې یو دم به ورکې که بالفرض عزتمندو یو انسان لا ویښته مکمل نه دي کټ کړي یا بې ترتیبه کټ کړي دي او دې دوران کې د کپړې مو اچولې نو ګوره دویم غلط کار یې وکړو. یو ویښته نو کټ کړي، دویم یې لا جامې مو اچولې. جامې به هغه پورې نه چې د حرام د مسلو نه ته مکمل وتی نه نو که 24 ګینټو پورې د کپړې واچولې بل دم پې رالو. او دغه شان احرام حالت کې دریمه مسله دا ده چې انسان به خوشبو نه لګي. نو د باتور خو چې کم دی ته خو ویلی چې بس ټک ټوکې کړی دی چې زما هر څه شوي دي لاړې هلته وي مبارکي هم د خلکو نه اخیستې ده چې عمره دې مبارک شه او عطرونه یې مو لګول. نو چې عطر دې ولګول ته خو احرام کې نو عطر لګول ناجایز دي، نو دریم دم د باندې رالو. دې طریقې سره عزتمندو په انسان باندې که بالفرض یو سړي نوکان غټ شوي بیا وایي زه نوکان کټ کوم ځکه عمره تېره شوي نوکان یې کټ کړه. نو که نوکان یې کټ کړه مکمل نو په ده باندې څلورم دم رالو. نو د دې وجې نه چې کله انسان نه ویښته پاتې شي چې هر ځای کې بس ډایرکټ ویښته کټ کا نو کم از کم د دې نور بیا که خوشبو لګې که بیا نوکان کټ کې که بیا جامې اچې نو هغه دمونه به د باندې نه راځي. دا اسانه مسله د عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي. دویمه خبره دا د عزتمندو چې بعضې کسانو احرام اچولی وي نو دا د سادګۍ د وجې نه د احرام لمګوتې نه وروړي که احرام یې ګنده شي وینځي هم نه وایي دم را باندې راشي نو په هرو خبرو باندې دم نه راځي. یا مثلا احرام یې خیرن شوی خاورو هلته ګرځېدل را ګرځېدلي یا که بعض وخت کې سړی ګاډي څه ولګي ګریس پې ولګي بل څه پې ولګي نو دا وایي هلکه احرام نه بدلوم ولې ویل عمره مې مکمل شوې نه ده. احرام بدلول جایز دي. د احرام لرې کولو مطلب دا دی چې ته سله هوا کپړه ماچوه ګنډلې شوي کپړه ماچوه بل احرام خو اچولی شي که نه. که دې دوران کې ته اودس کې هم کولی شي که دې دوران کې ته ګرمي دې وشوه لامبې اولامبه خو صابون ځان باندې مه لګوه خوشبو ځان باندې مه لګوه بدن ډېر مه مږه چې ویښته دنه پرې نه وځي قلارې لامبه د ورځې 2 پیرې خو لامبه. او که دا احرام دې ګنده شوي نو بس بل احرام کپړه راواله بل واچوه. نو احرام بدلولو سره یا بعضې کسان وي زمونږ خلک خو داسې وي چې هلته هغه انګلیش کموډونه وي یو پاکستانین کموډ وي دا لاندې چې ځمکې سره جنګېدلی وي او بعضې هغه اوچت وي کرسۍ په شان باندې نو دوی خو په هغوی باندې نشي کېناستې استنجا تقاضا نشي کولی نو دا د ځوان بچې ورته ټول احرام لرې کړي هلته چې کوم دی د پاسه پې د پاسه کښېني نو دا رسې چل هم زده کول پکار دي. حالانکې هغه ډېر مفید شی دی انسان پې ډېر ریلیکس کښېني ډېر آرام سره کښېني خو زموږ خلک پې عادت نه دي د خپو سر د پاسه کښېناستې شي خو په هغې نشي کښېناستی
خو بیا ښه طریقه کوي دا احرام وباسي هلته یې واچي ځکه د دوی نه احرام لاندې ګنده کېږي لکه کوم سړي چې په پټو کې تقاضا نه کړي هغه نه په پټو کې هر څه ګنده کېږي بعضې کسان سیروزو له لاړ شي لو له لاړ شي د پنجاب ته تشکیل وشي نو غریبان هلته خو په دې باندې عادت نو هلته خو به پټو ته ځي نو چې پټو ته لاړ شي چې راپاڅېږي ټوله شاته لمنې ګنده کړي نه پوهېږي چې مکمل یې اوچتوي نو سامان یې ښکاري غریب شرمېږي نو په قصو نه پوهېږي نو بهرحال عزتمندو احرام بدلولو سره څه فرق نه راځي او غسل هم پکې کولی شي که یو سړی یو عمره مې وکړه اوس مې سر ګنجې دی نو اوس دویمه عمره کوم نو اوس به څه کوم اوس خو کټا سر یم او دې کې خو ویښته نشته بیا هم شریعت حکم دی چې ته سر کلوا او سر خروا نو هسې یو اوستره راواله هسې یو بلیډ راواله هسې بیا راکاږه ویښته دې نشته بعض وخت یو نیم ویښته پاتې وي که نو هغه یو نیم ویښته به دې ته لرې شي نو د دې وجې نه عزتمندو دې طریقې سره بیا هم په اوستره راکتل پکاري که په سر باندې چا زخمي مثلا اوس بالکل نه په اوستره راښکلی کېږي نه په بلیډ راښکلی کېږي او نه په عزتمندو قینچي سره دغه کېږي داسې زخم وي او ویښتې د زخم نه اخوا نشته بس بیا درته معاف دي مې کوه بالکل دا حکم دنه معاف دی یا که کوم طرف ته دې ویښته وي هغه کټ کولی شي هغه طرف کټ کا که څلورمه حصه دې وي هغه کټ کا بهرحال عزتمندو دا د حج یو د عمرې سره متعلق یو اهم مسله وه عزتمندو اوس د عشق او د محبت یو مسله امدید کې دننه بیانو بعضې کسان داسې کوي هغه ویښته نه کټ کوي اوس به د مسلو نه لږ د عشق باب ته راشو یو د مینې او د محبت یو باب دی یو د مسایلو او د شریعت یو باب دی د عشق او محبت کې عزتمندو خلک ډیر کارونه کوي ته وګوره عزتمندو ته ویښته د الله دپاره نه کټ کوې ما درته ویل د مسلې جواز شته کټ کول هغه ځان له خبره ده خو دا موږ د مینې او د محبت یو خبره کوو چې یو انسان یو کس سره مینه کوي تاسو وګورئ دوه دوستان یو ملګری ویښته کټ کوي دی بل ملګري ته وایي تم زما په شان ویښته کټ کا دا بل ملګری چې دی ملګري سره مینه کوي د هغه په شان ویښته کټ کوي که نه کټ کوي بالکل یې کټ کوي حالانکې د ده دا نه خوښ هغه ورته وایي فوجي کټینګ وکړه مړه هغه وایي فوجي کټینګ خو سړی سمه ګنډېرې ښکاري او د لاندې طرف یې ټول کټ وي هغه وایي ته زما یار نه او یار دپاره خلکو دا کړي دي او زه به تا دپاره ویښته کل کم او که خوښه دي نو تا دپاره به دا سرم کټا کم دغه رنګې جینکیانې هلکانو ته وایي وایي لکه ستا دا ویښته په دې سر ډېر کم دي سر نه د ایرپورټ جوړ دی دا سر گنجی کا یې جینۍ ستا دپاره به دا سر گنجی کم د جینکو دپاره خلک سر گنجی کوي او د هلکانو دپاره خلک سر گنجی کوي دغه رنګې عزتمندو مختلف دفترونه وي هغه دفترونو کې د ویښتو دپاره خپل ترتیب وي قسم په الله ما ته ډېر کسان ټلیفون کوي په عربو کې اوس دا دستور شروع شوی دی عربو کې خو کم دی خو امارات هم عرب دي هلته دا دستور شروع شوی دی هلته د ګیري والا سړی په عزتمندو په غټ پوسټ باندې تر دې پورې په امامتۍ باندې بعضې امامتیانو دپاره هم دا ضروري ده چې ګیره به ورکوټې کې دا د عربو ممالکو کې دا خبره ده او په دفترونو کې خدا خامخا کوي موږ ته کسان ټلیفون کوي هاي بعضې کسان ټلیفون هم نه کوي بغیر د دې نه ویجي دفتر والا راته وایي ګیره مې ډېره خوښه ده ما ته پته ده چې ګناه ده خو زما بوس وی زما افسر وی ما ته دا ملازمت د دې نه بغیر نه میلاویږي نو د دې د وجې نه ګیره کټ کړي نو دې کې عزتمندو شناعت او قباحت ډېر زیات راشي ځکه دنیا دپاره تا یو کار وکړو اسی ګناه وي خو چې د دنیا یو مقصد پکې راشي نورم بیا ګناه زیاته شي نو سوچو که عزتمندو د یو دفتر دپاره ته ګیرم کټ کې چې هغه محترمه شی دی او دغه رنګې که هغه درته وایي چې وروره سر کټا کا او گنجې سر به په دې یخنۍ کې د دې دوکان مخې ته او د دې عزتمندو د دې ادارې مخې ته ولاړې نو په جرمني کې په یورپ کې په دغه ملکونو کې په امریکا کې دا پاکستانیان کسان د هغه ملازمتونو دپاره ویښته کټ کوي که نه کټ کوي ولی ملازمت سره مینه ده پیسې را روانې دي هغه پیسو سره مینه ده هغې باندې بچو سبقونه ویلی کېږي دې ټولو څیزونو ته ګوري نو عزتمندو سړی سوچ وکړي چې ما نه رب صرف په عمره کې عمره به ته یا کال 2 کاله 10 کاله پس یا عمر کې به یو ځل کې تا ته وایي ای زما بنده تا ما دپاره 2 لکه روپۍ م لګولي پاکستان فلاني ملک نه راغلی ای زما بنده ما ته په ګنجي سر کې ښه ښکارې یا الله گنجی سر کې خو سړی بد ښکاري الله وایي ما ته پته ده که ته بد ښکارې که هر څنګه ښکارې زه ستا مینه معلومومه چې ته د ښځې دپاره سر کلې ته د بوس دپاره کلې ته د مور دپاره کلې نو زما دپاره خو م یو کار وکړه چې ته هر څنګه ښکارې زما دپاره د سر کل کو ما ته د ټولې دنیا نه ښایسته ښکاري که الله ته د انسان ښایسته نه ښکاره کېدو خو حکم به یې نه ورکولی که
نو دی وجه مینه محبت کې خلک څومره کارونه کوي، دا هم د الله مینه ده. هی کم انسان چې د الله په مینه کې ویښته نشي کټ کولی، نو د ویښتو لاندې سر بس کټ کی. سبا به دا جهاد څه وکړي چې یو انسان ویښته نشي کټ کولی؟ وی جان ندی که دا ځانم ته الله له ورکو بالفرض ویښته څه کې چې سرم د الله له ورکو د الله حق نشي ادا کولی. ولې؟ وی جان ندی دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وی ځان د الله له ورکو نو څه بهادري دې وکړه، څه بهادري دې وکړه. دا کم ځان چې د الله له ورکو نو دا هم د الله درکړی. حق خبره دا ده وی چې د الله حق څوک نشي ادا کولی. نو دی وجه نه عزت مندو کله مینه محبت باندې انسان له عمل کول پکار دي.